جنوري باندې سیدو هسپتال سره یو کس نه موټرسایکل ورک شو، شهاب احمد نوم یې دی، هم د دې علاقې د مینګوري. هغه وی چې زه راغلی وم هسپتال ته او زما موټرسایکل ودرولی و، چا پټ کړ. رپورټ وشو، په هغې بیا اف آی آر وشو، بیا ټیم پکې جوړ کړی شو. عطاالله خان ډي اس پي صاحب و، زه وم، راسره ایس ایچ او صاحب و، او هغه ټیم په مختلف انفارمرانو باندې کار وکړو چې یاره دا څوک پټوي دا کسان. سی سی ټي وي کیمرو والا دغه پکې موږ راواغسته، خو هغه داسې ډېر کلیر نه و، هغې کې پته نه لګېده، شناخت نه کېده چې دا څوک دی او څوک نه دی. د هغې په رڼا کې دا ګروپ ټریس شوی دی. د دې کې یو اختر سید دی، یو عمر علي دی، یو عبدالرحمن دی. نو عبدالرحمن او اختر سید دا د سوات دی، او عمر علي تعلق د مردان سره دی. د دوی نه دې کې د یو کس اختر سید فی الحال موږ سره دی، او د هغوی نه د هغه په نشاندهۍ باندې موږ 6 موټرسایکلې ریکور کړي دي. دا ټولې موټرسایکلې تقریبا 70 دي، 70 سی سی والا دي. کس توجه بل طرف ته شي نو دوی د هغه موټرسایکل اوچتوي. دویم طریقې کار دا دی چې کوم موټرسایکل لاک نه وي، لاک لګېدلی نه وي، نو دوی هغه تار کټ کړي او کیک ووهي او د کیک سره هغه سټارټ شي، بس پوري پې روانېږي. بیا یا چاته حواله کې خرڅ کړي په پیسو باندې، په کم قیمت باندې. تر اوسه پورې چې کوم ریکوري شوې ده دې کې زیاتره کسان ټریس شوي دي، مالکان یې ټریس شوي دي، د هغوی رپورټونه هم کړي دي مختلفو ځایونو کې. څه کسان پکې، یو دوه کسان پکې داسې چې هغه لا ټریس نه دي، د دوی په نشاندهۍ موږ ریکور کړي دي، چېرې دا موږ پټ کړي دي او خرڅ کړي مو دي، نو هغه موږ ټریس کوو. او هم دغه شی ده چې کوم دوه باقي کسان دي په هغې پسې موږ ټیمان لېږلي دي، مردان ته هم تللی دی ټیم، او مردان پولیس سره موږ رابطه کیو، او د دې ځای د سوات چې کوم بل کس دی نو هغه پسې موږ ټیم لېږلی دی، او ډېر ژر به انشاءالله هغه موږ ګرفتار وکړو. دا یو بین الاضلاعي ګروه دی چې دا موټرسایکلې پټي او طریقې واردات هم دغه دی. نو ستاسو په وساطت سره موږ عام خلکو ته هم دا ریکویسټ کوو چې څوک چېرته کې موټرسایکل ودري نو برای مهرباني د هغې چې لاک هغوی لګوي. دویم موټرسایکل چې کوم ځای کې ودري نو کوشش کوو چې پارکینګ ته بوځي، پارکینګ سپیس چېرته وي چې هلته یې ودري، ټکټ ترې راخلي چې ورکېږي نه. او دریم دا ده چې موټرسایکل چې څوک ودري چېرته نو چې په هغه ځای کې که فرض که پولیس نه وي یا پارکینګ سپیس نه وي نو چې څوک کس ورته خیال ورته ساتي چې هغه څوک پټ نه کړي. اختر سعید مې نامه ده، د چوپریال تحصیل ضلع سوات سره تعلق لرم. بالاسور دا موټرسایکل یې موږ پټولې، دوی به سټ کولا و، موږ به وله تار وشله، اوبه به وتو، او بیا به هلته په چا باندې ور خرڅ کړو. مشر یې عبدالرحمن چې دی هغه زموږ و، چلاول موږ ته هغه ښودلی، او ما چې خپلې ځاني کې مې موټرسایکل بولې وې، الله ته هم ښکاره ده او تاسو ته مې هم ښکاره کړې ده چې راوستې مې دي، او ایس ایچ او صاحب دلې او دوی ته مې حواله کړي دي. ما پکې دغه 6 پټې کړي او راوستې مې دي او خرڅې کړې مې معلومې وې راته. اوس عبدالرحمن او عمر علي چې مې پټې کړي دي نو هغه به هغوی ته معلومې او راولې وې. دې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو کله هسپتال ته ځئ نو خپلې موټرسایکلې ودروئ نو لاک کوئ، که نه زموږ غوندې بدعمله خلک دی او هغه به یې نه بوځي نو دا خو هر سړي ځان نه په 20 او په 30 او په مزدورو په روپو کې اخیستي. او زه اوس پرې خپلو کړو باندې دونه ستومانه یم ګڼ دونه چې زه به کله دې ځای نه الله پاک مې ازاد کړي ووځم نو خو بس سخته توبه الله ته وباسم، ځکه چې الله پاک 100 ګناهونه ومعاف کوي، تاسو هم ماته یو ګناه ومعاف کوي، او زه به د خدای په لاره کې وځم او ځان نه به تبلیغ او دې ته ځم.